هر مقلدینو دلایل څه دي او د هغې جوابات هم بیا واورئ. تراویح سپینه مسله ده، دې هم منل ده، هر چا منل ده چې په دې اجماع د امت ده او د اجماع منکر جهنمي دی. بس قطعي ګمراه دی چې کوم سړی د اجماع نه منډې وایي، باندې به د الله دین له نه ګوري. دینه چې تپوس وکړي جی تاسو ته په اتو رکعاتو باندې څه دلیل دی؟ دوی وایي د عایشې نه تپوس وشو کیف کانت صلاة رسول الله فی رمضان فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. بخاری شریف باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیره. سلمہ بن عبدالرحمن هغه د حضرت عایشې نه سوال وکړو چې د رسول الله علیه السلام مونځ په رمضان کې څنګه و؟ عایشې ورته په جواب کې څه ویل؟ صحابي تپوس څه کړی دی د رمضان؟ عایشه ورته په جواب کې څه وایي چې په رمضان کې او په باقي 11 میاشتو کې، یعنې په ټول کال کې به نبي علیه السلام د 11 رکعاتو نه زیات نه کول، 4 رکعاته به یې کول، دومره اوږده به یې کول چې د هغې د ښایست څه وایم و. د دې نه بعد به 4 رکعاته کول اوږده چې د هغې د ښایست او د اوږدوالي په باره کې څه مه وایه، بیا به د دې نه بعد 3 رکعاته وکړو. جوابات یې واورئ. په دې روایت کې د 8 رکعاتو تراویح استدلال ستاسو د سره صحیح نه دی، دا مولیان راونیسئ، دا دوکه کوي، دروغ. په دې کې رمضان او غیر رمضان لفظ راغلی دی. که رمضان او که روژه و که نه وه خو هغه به 11 رکعاته کول او تاسو 11 رکعاته نه کوئ. تاسو تراویح صرف په روژه کې کوئ، په دې 11 میاشتو کې تاسو نه کوئ. او په حدیث کې جمله ما کان رسول الله یزید فی رمضان ولا فی غیره، د دې نه دا خبره په سوچ کې راځي چې هغه په روژه کې او په غیر روژه دواړو کې 11 رکعاته کول. نمبر 1 د دې نه دا خبره ثابتېږي چې د دې نه مراد کوم لمونځ دی چې په روژه او په غیر روژه کې کېږي. لکه زه اوس وایم چې د ماخوستان لمونځ د 3 رکعاته دی، تاسو وایئ څه دلیل دی ستا سره؟ زه یم چې نبي علیه الصلاة والسلام به همیشه دپاره چې نور به پټ شه، نبي علیه السلام به 3 رکعاته کول. نو هغې ته خو د مغرب نوم وایي، نو چې زه اوس دا د مغرب نوم ماخوستن له ورکوم، عشا له ورکوم، دا زما دوکه نه وي. داسې چې تاسو د 11-12 میاشتو د مونځ نوم صرف تراویحو له ورکوئ، لږ د الله نه خو ویرېږه، دا خو دوکه ده د امت څخه. نو دغه شان دویم جواب ورته تاسو بیا ورکړئ. په دې حدیث کې د 11 رکعتونو یوازې ذکر راغلی دی، د جماعت ذکر پکې نشته. عایشه وایي نبي علیه الصلاة والسلام به 11 رکعاته کول، حالانکې تاسو جماعتونو کې په جمع باندې دا کوئ، دا هم دویم بدعت شو. او تراویح چې دي دا په جمع کېږي، نبي علیه الصلاة والسلام یوازې کړلی. دریم نمبر په دې کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام په یو سلام باندې 4 رکعاته کړي او تاسو او تراویح چې دی هغه 2 رکعاته په یو سلام باندې کېږي. څلورم جواب دا دی چې دا حدیث د محدثینو په نیز باندې تراویح نه دي. بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه، نسائی، مصنف ابن ابي شیبه، مصنف عبدالرزاق چې څومره د حدیث کتابونه دي د هغې په نیز باندې دا حدیث د تراویحو په باره کې نه دی. ته څنګه علي حدیث؟ محدثین خو وایي چې کوم صحیح علي حدیث یعنې محدثینو ته علي حدیث وایي، تېر شوي دی هغه وایي چې دا حدیث د سره د تراویحو په باره کې نه دی او تمامو ته دوکه ورکوي د دې استدلال کې. هغه څنګه؟ صحیح بخاری کې د تهجد په باره کې راځي باب فضل قیام اللیل، د تراویح په باره کې راځي باب فضل من قام رمضان، په صحیح مسلم کې راځي باب صلاة اللیل د تهجد دپاره، د تراویح دپاره راځي باب ترغیب په قیام رمضان وهو التراویح، په سنن ابي داود کې راځي د تهجد دپاره باب په صلاة اللیل، د تراویح دپاره پکې باب راوړي هغې باب قیام شهر رمضان، په سنن ترمذي کې باب راوړي د تهجد دپاره باب په فضل صلاة اللیل، د تراویح دپاره باب راوړي باب ما جاء في قیام شهر رمضان. زمال پازو ته سوچ کوئ. په سنن نسائی کې د تهجد دپاره راوړي باب کتاب قیام اللیل، د تهجد دپاره باب د تراویح دپاره سنن نسائی باب راوړي ثواب من قام وصام، سنن ابن ماجه د تهجد دپاره باب راوړي باب ما جاء في قیام اللیل، د تراویح دپاره باب راوړي باب ما جاء في قیام شهر رمضان. موطا امام مالک باب راوړي د تهجد دپاره باب في صلاة اللیل، موطا امام محمد د تهجد دپاره باب راوړي باب في صلاة اللیل، مشکات باب راوړي د تهجد دپاره باب في صلاة اللیل، ریاض الصالحین باب راوړي د تهجد دپاره باب قیام اللیل باب فضل قیام اللیل، صحیح ابن حبان د تهجد دپاره باب راوړي فضل قیام اللیل، مجمع الزوائد د تهجد دپاره باب راوړي باب في صلاة اللیل، السنن الکبرى للبیهقي د تهجد دپاره باب راوړي باب في صلاة اللیل، جامع الفوائد د تهجد دپاره باب راوړي صلاة اللیل، قیام اللیل للمروزي هغه د تهجد دپاره باب راوړي باب في صلاة اللیل،
موطا د امام مالک رحمت الله علیه د تراویح د پاره سبب راوړي وسه واوري هغه د تراویح د پاره جدا باب راوړي باب په قیام رمضان موطا د امام محمد باب راوړي باب قیام شهر رمضان مشکات باب راوړي باب قیام شهر رمضان ریاض الصالحین باب راوړي باب استحباب قیام رمضان او هو التراویح صحیح ابن حبان باب راوړي باب فصل په تراویح مجمع الزوائد باب راوړي قیام رمضان سنن کبرا تراویح د پار راوړي قیام رمضان سنن کبرا ور راوړي به حقي باب په قیام شهر رمضان جمع الفوائد د تراویح د پار باب راوړي باب قیام رمضان او التراویح وغير ذلك قیام الليل مرضی باب د تهجد تراویح د پار راوړي د تراویح د پار قیام رمضان څومره فرق دغه ول جدا جدا بابونه قائمي او د تهجد باب رالی او په تراویح ور پیټ کوي د تهجد حدیث رالی په تراویح ور پیټ کوي دوکانه د عوامو سره عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کوم روایات محدثین صلات الليل یعنی تهجد باب ذکر کړل هغه واوري بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 154 کتاب التهجد باب قیام النبي صلی الله علیه وسلم فی رمضان و غیره بخاری وای پر رمضان کې او په باقی ول ټول میاشتو کې هغه دا باب راوړي نو هغه د حدیث را نقل کړی دین رمضان مراد نه دی صحیح مسلم جلد 1 صفحه 254 کې باب صلات الليل وعدد رکعات النبي في الليل سنن ابي داود جلد 1 صفحه 198 باب صلات الليل سنن الترمذي جلد 1 صفحه 99 باب ما جاء في وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل موطا امام مالك صفحه 102 103 باب ما جاء في صلاه الليل سنن النسائي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 237 كتاب قيام الليل زاد الميعاد لابن القيم صفحه 127 قيام الليل حضرات محدثین تمام دا حدیث په قیام الليل تهجد د پاره دلیل ګرځي چې دا تهجد متعلق ده نه د تراویح ټول محدثین وایي تاسو د تهجد د عوام څخه دوکه کوي د عوامو نه مقل وته دي دومره نه پیږي چې تهجد څه ته تراویح څه ته بس چې چا ورته اساني وکړه د بجلیګر مولوی صاحب خبره د ګډي بچی دي چې کم طرف ته شین بوټه ولې د به ناری پسی ولې جواب نمبر 4 واوري دا روایت امام محمد په قیام شهر رمضان کې د امام بخاری نه باب فضل من قام رمضان دې کې راول امام بخاری په فضل من قام رمضان کې راول او امام محمد باب قیام شهر رمضان کې معلومه شو چې دا د تراویح متعلق دی جواب واوري امام محمد امام بخاری دا حدیث دویم ځل بیا ذکر کوي امام محمد رحمت الله علیه اول په کتاب الصلات باب صلات الليل کې امام بخاری په کتاب التهجد باب قیام النبي بالليل في رمضان و غیره کې راول دی د دې ثابتولو لپاره چې د دې حدیث تعلق د تهجد سره ده دویم امام محمد په قیام شهر رمضان و ما فيه من الفضل کې او امام بخاری رحمت الله علیه په باب فضل من قام رمضان کې دا روایت راول دی د دې د ثابتولو لپاره چې تهجد څنګه په یولس میاشت کې کولای شي د په رمضان کې کولای شي او چې تهجد پرې نه د تراویح د واجنه دی واجنه رمضان په باب کې راوړي دا غویان وای چې چرته دین تراویح ثابت دی دومره نه پی نو دا حدیث دی محدثین دوه ځله اول دی چې په یولس میاشتو کې تهجد کوي په رمضان کې کوي او د رمضان د پاره جدا بیا باب قائم کړل چې تراویح کوي انظم جواب دې روایت باندې د وابیانو په خپل عمل نشته په دې کې د رمضان د غیر رمضان د 3 رکعات وتر ذکر دی او غیر مقلدین یو رکعت تر کې دا ما بار بار دا خبره کړل بار می دا خبره کړل بل دا یو جواب واري چې د عائشې په مسجد کې تراویح کولی او کنا ابو بکر عمر عثمان علي کول نو د تراویح په باره کې به د عائشې نه تپوس کېږي که د صحابهونه سوال دا دی نو د دې روایاتو باندې دی په خپل عمل نشته یولسو میاشتو کې تاسو ولې په جمع باندې مونځ نه کوئ تراویح نه کوئ عجیبه خلک دی دویم نمبر دلیل د دې څه دی دی وایي جابر بن عبدالله وفرمایل چې موږ ته نبي علیه السلام مونځ وکړه په شهر رمضان میاشت رمضان کې 8 رکعات 8 رکعات او اوتر ویتر وکړو فلما كانت القابله کله چې دویمه شپه راله اجتماعنا په المسجد موږ په مسجد کې جمع شو ورجونا يخرج او زمونږ امید دا چې نبي علیه السلام راوځي فلم نزل فيه حتى اصبحنا پیغمبر راونه ته تر دې چې صباح شو ثم دخلنا بیا موږ لاړو فقلنا يا رسول موږ ور داخل شو موږ ورته الله رسوله اجتمعنا البارحه في المسجد ورجونا ان نصلي بنا فقال اني خشيت ان يكتب عليكم منګه ستا په انتظار چې تبر راوځي موږ ته مونږ کې پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې ز په ما باندې رااله چې سینه دا پتا سو فرض نشي دا روایت دی
इब्न हुज़ैमा की दे सही वजील 1 सफ़ा 531 की, इब्न हब्बान की दे सफ़ा नंबर 710 और बाबुल वित्र की, और क़ियामुल लैल मर्ज़ी की दे सफ़ा 155 की दा रिवायत रावल दे। वाह रे जवाब इसहाक अबू रबी याकूब कुमी ईसा बिन जारिया जाबिर बिन अब्दुल्ला। नंबर 2 मोहम्मद बिन हुमैद राजी याकूब कुमी ईसा बिन जारिया जाबिर बिन अब्दुल्ला। दा द्वाना तरीक़े ची रा दरज कल्डी कमी द्वाना तरीक़े ची दी दर रावियानु दा ज़ईफ़ दी और मजरूह, ज़ईफ़ और मजरूह रावियानी। ईसा बिन जारिया दा हज़रत जाबिर न नकल कवल वाला सिर्फ युवाज़ी दा रिवायत के। ईसा बिन जारिया अदे बांधे दे हदीस मदार दे और दे इब्न हुज़ैमा पे हाशिया की दे रावी पे बारा की लिखले शवी दे ईसा बिन जारिया पे बारा की ईसा बिन जारिया तफीहिलीन सही इब्न हुज़ैमा जिले 1 सफ़ा नंबर 571। ईसा बिन जारिया कमजोर है दे मुहद्दिसीन सो इमाम यहया बिन मुईन वजर पे बारा की लैसा बिज़ालिका इंदहुम माना कीरा दा सड़े कवी नौ दबा मुनकिर रिवायात बयान हो। इमाम नसाई वही मुनकरुल हदीस दरप हदीस की इनकार मुंदे की। इमाम अबू दाऊद वही मुनकरुल हदीस दा मुनकरुल हदीस दे रावी पे बारक हुई। इमाम नसाई वही मतरूकुल हदीस मुहद्दिसीन दे रिवायात प्रीखी। इमाम इब्न अदी वही अहादीस गैर महफूजती अहादीस महफूज नदी। इमाम साजी वही ज़करहु फी ज़ुअफ़ाई ज़ईफ़ानु की देशमार शवे। इमाम मुक़ैली वही ज़करहु फी ज़ुअफ़ाई ज़ईफ़ानु की शुमार शवे दे। मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 3 सफ़ा 312, तहज़ीबुल कमाल जिल्द 5 सफ़ा नंबर 153 152। याकूब कुमी द्वेम रावी दे तब द्वानु सनदुन की मौजूद दे चिरा हदीस रा नकल शवे। याकूब बिन अब्दुल्लाह अल कुमी दा मजरूह रावी दे। दारिक़ुतनी व लैसा बिल क़वी दा क़वी न दे। मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द नंबर 5 दा रिवायत ज़ईफ़ दे दा कम छिदी पेश कई मतरूक दे द सही रिवायत पर मुकाबिला की दे द हुज्जत द दे अदु काबिल न दे दा रिवायत। द्राम दलील द दी उससे दे मेर खस्ता दलील दा पेश कई। जाबिर बिन अब्दुल्लाह व रागे قال جاء أبي بن كعب إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن كان من الليلة شيء يعني في رمضان قال وما ذلك يا أبي قال نسوة في دار قلنا إنا لا نقرأ القرآن فلنصلي بصلاتك قال فصليت بهن 8 ركعات ثم أوترت فكان الشبه الرزاء ولم يقل شيئا. حضرت أبي بن كعب رسول الله عليه السلام خاطر راغد الله رسوله ننشفا ما ته خبر راغل يعني پروجا کی نبی علیہ السلام ورته ویل څه خبره ده وبای نو وبای ورته زما په کور کې خزي وي هغه ویل چې موږ قرآن نشو لسته موږ بس تاروسته مونږ کو دا وبای رضی الله ورته وي ما ورته اتر رکعات تراوی ویتر وکړو نو نبی علیہ السلام خاموش سی ورته ونویل جواب وره د دې پر روایت کې عیسی بن جاریه یعقوب القمی دا موجود ده دا مجروح دی ضعیف دی پدې باندې ما جرح ذکر کړه ذکره فی الضعفاء احادیثه غیر محفوظه حدیث محفوظ ندی لہذا دا روایت ټول ضعیف دي. دویم جواب واورئ پدې کې استراب دی دا روایت په 3 کتابونو کې دی. مسند احمد هغه کې د رمضان لفظ د سره نشته یعنی دا دروځي خبره نه ده وبې چراغ. دویم مسند ابي اعلی هغه کې د رمضان لفظ دی هغه نه دا معلومیږي چې دا دراوی په فهم کې د سراغل د رمضان نو روایت کې د سینوا قیام الليل مرزوی پر رمضان هغه د رمضان لفظ ذکر کړل او دا د تحتانی راوی دراج دی یعنی دروسته راوی دراج دی ښکته پدې کې دا فی رمضان چې ورنه باسولې شوی دی دا مدرج دی نو د دې نه تراویح سره تعلق دی. دویم مسند ابي اعلی قیام الليل المرزوی د دې نه ظاهري کې چې دا واقعیا د حضرت ابی بن کعب دا او مسند احمد کی روایات څنګه دي ان جابر عن ابی بن کعب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. جابر وایي چې حضرت ابی روایت کړل دی چې یو سړی راغی نبی علیه السلام ته دا غیر دا معلومیږي چې دا ابی نه راغله دا بل یو څوک دی ابی بن کعب دا نه دی راغلی. دریم اتو تراو والا سوې دا وایي کنه
انه كان مني الليله شيء زمانه د شپې دا کار شوی دی عملت الليله عملا ما نن د شپې دا کار کړ دی معلومه شوه چې دا اته رکاته کړ دي او د دې نه مخکې د چاډو د اتو رکاتو معمول وونه را سره د دې وجې نه خو دا وایي چې ما بېګا دا کار کړ دی که نه د دې وجې نبي علیه السلام خاموش شو دا په خپله باندې دا خپله خبره کوي ورته دا راوي چې ما نه دا کار شوی دی نبي علیه السلام خاموش شو دا په خپله د دې دلیل دی چې خپل اقرار کوي چې صحیح کار مې نه دی کړی څلورم دلیل د وهابیانو سره او دا ډېر ښکلی روایت دی چې عمر رضی الله تعالی عنه ابی بن کعب او تمیم داری ته ویل ان یقوم للناس ب11 رکعتا چې خلکو ته 11 رکعتونه وکړي عمر ورته ویل د دې روایت واورئ دومره منګړت روایت یې راغستی دی او خلک یې پې دوکه کړ دي هر د چغې لاړې وهابیان ویل صحیح حدیث واورئ د عمر په زمانه کې د تراویح نقل کوونکي څو راویان دي صاحب بن یزید بن رومان او عبدالله بن رفیع ابی بن کعب یحیی بن سعید محمد بن کعب القرزی حسن بصری اوس واورئ یزید بن رومان 30 رکعاته سره د وتر را نقل کوي په موطا امام مالک کې عبدالعزیز بن رفیع 60 رکعاته تراویح را نقل کوي په مصنف ابن ابي شیبه کې ابی بن کعب 60 رکعاته را نقل کوي مسند احمد بن منیه کې یحیی بن سعید 60 رکعاته را نقل کوي په مصنف بن ابي شیبه کې محمد بن کعب القرزی 60 رکعاته قیام الليل للمرزوی کې را نقل کوي حسن بصری 60 رکعاته په سنن ابي داود کې را نقل کوي شپږ راویان چې دی هغه 60 رکعاته روایت را نقل کوي او ثابت بن یزید د دې روایت تفصیل دا واورئ چې دا 8 رکعاته کوم را نقل کوي د درې شاګردان دي یزید بن خصیفه 60 رکعاته را نقل کوي په سنن کبرا کې دي حارث بن عبدالرحمن ابي ذباب د 30 رکعاته سره د وتر را نقل کوي په مصنف عبدالرزاق کې نمبر 3 محمد بن یوسف د دې تفصیل واورئ صاحب بن یزید د درې شاګردان چا د صاحب بن یزید هغې کې یزید بن خصیفه 60 رکعاته حارث بن عبدالرحمن ابي ذباب 30 رکعاته د وتر سره را نقلی محمد بن یوسف د په دوو خبرو کې اختلاف شوی دی یزید بن خصیفه حارث بن عبدالرحمن ابي ذباب هغې د قاریانو تعداد نه بیانوي او محمد بن یوسف هغه وایي چې 2 قاریانو ابی بن کعب او تمیم الداری نمبر 2 یزید بن خصیفه حارث بن عبدالرحمن الذباب تراویح 60 رکعاته نقلی محمد بن یوسف تراویح تعداد چې دی هغه 11 رکعاته را نقلی 14 او 21 نقل کیږي دا د چا نه د محمد بن یوسف د هغه نه د تراویح تعداد 11 21 را نقلیږي تفسیر داسې دی امام مالک تی په موطا کې 11 رکعات را نقلی ګوره دا روایت صحیح نه دی امام مالک په خپله باندې چېرته 8 رکعاته تراویح د سره کړي نه دي 8 ته تراویح وایي نو مسله سمجھ کې راولئ سپینه خبره د صفا امام مالک رحمت الله علیه د مدینی امام د په مدینه کې د 1400 کالو نه 60 رکعات تراویح کی او چې کله راوي د خپل روایت خلاف کې هغه روایت نه منو دی کی ځان په دین لک پویول پکار یحیی ابن سعید القطان 11 رکعات را نقلی په مصنف ابن ابي شیبه کې عبدالعزیز بن محمد الدراوردی هغه 11 رکعاتونه په سعید بن ابي منصور کې محمد بن اسحاق 14 رکعات په قیام الليل المرزي داود بن قیس او نور راویان 21 رکعات په مصنف عبدالرزاق کې را نقلی د دې نه واضح دا خبره معلومیږي چې محمد بن یوسف 15 شاګردان دي هغه چې تعداد را نقلی نو د هغې په مابین کې اختلاف دی یعنی د روایت ته ګورئ چې څومره کم دی په دې کې دا نوالی شوي اولني 3 شاګردان 11 را نقلی محمد بن اسحاق پسې بیا 14 او 15 شاګردان داود بن قیس هغې 21 رکعات را نقلی نو 3 شاګردان ته څو 11 محمد بن اسحاق ته 14 دا ګورئ دا 8 رکعات والا نه چې چا دا روایت را نقل کړل چې دا 8 رکعات دي او کنا دا 14 دي 15 شاګردان ته 21 رکعات نقل کړي نمبر 2
د امام مالک په روایت کې د 11 رکعاتو حکم دی د عمل ذکر نشته 11 رکعاتو کولو ذکر حکم پکې دی خو عملا دا کار نه دی شوی د یحیی بن القطان په روایت کې د حکم ذکر نشته چې حکم یې ورته کړلی عبدالعزیز بن محمد په روایت کې د 11 رکعات دي لیکن حکم پکې نشته چې حکم یې ورته کړلی چې ویې کوي او نه د ابی بن کعب او د تمیم الداري ذکر په دغه کې شته محمد ابن اسحاق په روایت کې د 14 رکعاتو ذکر دی نه پکې حکم شته نه پکې د ابی او د تمیم الداري ذکر شته داود بن قیس په روایت کې حکم شته لیکن د 11 په ځای باندې 21 رکعات وسته خپله سوچ کوه د روایاتو خلاصه د خبرې دا چې محمد بن یوسف چې روایات را نقل کړي دا مسترب دی استراب بالمتن وجه دا چې ضعیف دی د استراب بالمتن د وجه نه دا روایت ضعیف دی وایي ورئ د علماو د شارحین نه امام نووي په شرح التدریب کې په صفحه 133 انه التاسع عشر المسترب کې فرمای والاستراب یوجب ضعف الحدیث استراب چې د روایت ضعیف کوي د روایت کې استراب دی ضعیف دی ضعیف روایت باندې عمل کوي په خلکو باندې دویم نمبر امام مالک په خپل د دې خلاف کړل هغه د 60 رکعاتو قائل دی علامه ابو الولید محمد بن احمد بن محمد المعروف ابن رشد القرطبي مالکی امام قرطبی چاچے الجامع الاحکام للقرآن تفسیر لیکل په صفحه 595 باندې لیکي وفات د 595 هجری هغه لیکي په هدایت المجتهد جلد 1 صفحه 214 کې واختار مالک په احد قوله القيام ب20 رکعتا امام مالک رحمت الله علیه په یو قول کې 60 رکعات تراویح راغلي چې امام مالک به 60 رکعات تراویح په خپل کوي د اصول حدیث قاعده را په حدیث د پویدو د پر دایات ساتي عمل الراوي بخلاف روايته بعد الروايه مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به عندنا المنار مع شرحه صفحه 190 راوي چې خپل روایت خلاف عمل وکي روایت یو شان دی او عمل بل شان دی دغه روایت به پرې خوده شي د عمل د وجه لہذا دا روایت پرې خوده شوی دی یاد وسه دریم جواب واورئ د دې روایت مرکزی راوي صاحب بن یزید خپل د عمل خلاف کړل دی داغه نه په صحیح سند سره دار نقل دي ان صاحب بن یزید قال او كنا نقوم في زمان عمر ب 20 رکعتا والوتر من بشل رکعات تراویح د عمر په زمانہ کې کولی اور معرفت السنن والاثار للبهقي جلد 2 صفحه 305 کتاب الصلاه ټول تمام روایات چې تمام څومره دي د مرویاتو خلاف دي علماء دوه لارې اختیار کړل دي دلته ترجیح تطبیق ترجیح 11 رکعات راوي چې دی دا وهم دا مرجوح دی دا وهم علامه ابو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني مالکی وی وفات 1122 امام ابو عمر یوسف بن محمد ابن عبد البر امام قرطبی مالکی وی 463 وفات دے فرمائی ان لاغلب عند ان قوله 11 وهم زرقانی شرح محتاج جلد 1 صفحه 215 امام قرطبی وی زما په نسبت باندې راجع خبردار کم راوی وی چې 12 رکعات کل دي دا وهم الکه په وهم پس رواني ظالمانو وهم دی وهم د 11 رکعات وهم دی 8 رکعات تراویح چې ورته دی 3 رکعات تر دا وهم دی امام ابو بکر احمد بن حسین بن علي بن موسى البيهقي امام بيهقي ويمكن الجميع بين الروايتين بينهم كانوا يقومون ب11 ثم كانوا يقومون ب20 ويترون بالصلاه هغه کې صرف دوه چې اول خلق یولس بکول خو بیا په 10 رکعات باندې خلق راځم شوی بدر الدين محمود بن احمد بن موسى عيني امام حنفي وي لعل هذا كان من فعل عمر اولا ثم نقلهم الى 23 ممکن را چې 11 رکعات عمر اول کړي دا عمل کړي وی ممکن دا نه ده داسې خو ممکن کېدی شي چېرته پیر عمر رضی الله تعالی عنه داسې کار کړی خپله باندې عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي او ملا علی قاري صاحب فرمایي
وجمع بينهما بأنه وقع أولا 11 ركعة في زمان عمر ثم استقر الأمر على 20 فإن المتوارث مرقات المفاتيح جلد دریم صفحه 345 وی په دې دوانو روایاتو کې تطبیق داسې کولی شي چې اولې د 20 رکعات چې کوم معامله ده د دې نه مخکې چېرته 11 رکعات یو پیر شوي او بیا امت ته متواتر متوارث 20 رکعات تراویح رانقل دي بس متواتر د تواتر نه انکار کول کفر ته به ځان ورسې ظالم امام نموي حنفي وي وجمعا البيهقي بينهما كانوا يقومون ب11 ثم قاموا ب20 واوترت ب3 وقد عدوا ما وقع في زمان عمر رضي الله كالاجماع وي په 20 رکعات بیا وروسته اجماع را نقل ده د الله بندګانو باندې ولا مګورئ سپینه خبره ده څوک عربو کې ارامي توبونه شروع شو هغه د افغانستان د ضد د وجې نه دي چېرته کویت به بیا لوټ زیږولی دا د روایاتو حالو وهمونه راغستلي په عوامو کې شروع